درود شریف وایي. ملګري متوجه شي، ټیم مختصر دی او علماء کرام مشران هم راغلي دي، نو لږ لږ وخت هغه علما دي چې دا قیمتي شي، نو انشاءالله الله به راله سره کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. فمکتب کے بد علم بحث کی طالبان بنقتدان من بنیو، عالمان بنصیحت بیان دین کا، مستفید بحاضران من بنیو، بیت اللہ تبہا جان پہمت درمی، در رحمت پی باران من بنیو. درود شریف پشاو صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام اکابر علماء کرام، مشایخ اعظام، خصوصاً زمانگ استاذ محترم حضرت مولانا ابرار جان سے دامت برکاتهم العالیہ، حقیقهم راو رسیدل. نور اجل علماء کرام، سپندرو کو مشرانو کشرانو حمزول نوجوانانو رونو، اللہ جل جلالہ دی دا دیر بابرکت محفل دیتا دا علماء راتلل او د علماء بیانات په دې ځای کې د مشرانو حاضری او د طلباو د ختمونه په خپل دربار کې قبول وګرځي. مسلمانانو ورونو، تقریر به زموږ استاد محترم هغې کوي. زه به طور تمهید یو څو خبرې د هغې نه مخې ته هغه ستاسو خدمت کې دم توجه غواړم. دي مسلمانانو ورونو، اللہ جل جلالہ دا مدارس، علماء کرام، حافظان، قاریان دا په موږ او تاسو باندې یو ډېر لوی انعام او احسان کړی دی چې کله دا خلک په دنیا کې نو او دغه د قرآن تلاوت نو، د دغه عالمانو، د حافظانو، د قاریانو د دې محنتونه دا نو مدرسې نه وي، نو د دغه ملک او د دغه دنیا ډېر بد حال و. نن هم تاسو وګورئ په کوم کلي او په کومه علاقه باندې چې مسلمانانو ورونو مدرسه نه وي، هغه کلی هغه علاقه میرات ښکاري. نن هم هغه علاقه چې په هغې کې عالم نشته، نو مسلمانانو ورونو په هغې کې هغه رڼا نشته، هغه نورانیت نشته.
چې کوم د علماو سره نن هم هغه کور چې په هغې کې عالم نشته نه په هغې کې هغه برکت نشته په کوم کور کې چې د علم سره او د علماو سره برکت او رڼا الله جل جلاله دې موږ ته دا رڼاګانې نصیب وګرځوي. علماو زمونږ ملګري مولانا محمد اکبر صاحب هغې ستاسو وړاندې په لږ وخت کې ښایسته ښایسته خبرې هغه وکړې. مسلمانانو وروڼو خپل بچي دا په مدرسو کې داخل کړي، بچي دې دیني درسګاه ته راولئ. که هغه هر ځای کې چې وي خو چې د قرآن درس په دیره کې یا په جومات کې یا په مدرسه کې دا ستاسو کلي کې دلته په جنازګاه کې نو که ناظره نه ویلي د قرآن ناظره پې ووایئ او که ناظره ویلي نو حفظ پې وکئ او که حفظ یې کړی وي نو علم ته یې کښېنوئ. خو مسلمانانو وروڼو د دې نه یې محرومه کوئ مه. د قیامت په ورځ به ډېر خلک د هغې مزې وي، هغې په موضوع باندې وي، هغې ته به ښکلې ښکلې جوړې اغوستولی شي، هغې ته به تاجونه په سرولی شي او هسې نه چې په دغه ورځ باندې موږ د دغې نعمتونو نه محروم وګرځو. زه بلا تاخیر ټایم ډېر کم دی او سټیج سیکرټري نه هم اجازت غواړم. د ده په اجازت زه خپل استاد محترم مولانا ابراهیم جان صاحب په خدمت کې خواست کوم چې هغې خپل آخري کلمات او خوندور کلمات د دې محفل د رڼا دپاره او د نورانیت دپاره هغه وړاندې کړي. استاد محترم مولانا ابراهیم جان صاحب.